أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تأتون به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. سورة یوسف 60 نمبر آیت. په دې 60 نمبر آیت کې د یوسف علیه السلام د خپل ورور دراوستلو لپاره حیلې او منصوبې جوړول ذکر دي. د دې حاصل دا دی چې یوسف علیه السلام په طریقه باندې خپل ورونو معلومات وکړو او د خپل اطمینان لپاره انټرویو واخیستل. تاسو ټول سورونه یې نور څه شو او بیا دې تپوس وکړه چې تاسو سره یو خالی راغلی چې دې معنی څه کوئ او باندې تفصیلي انداز باندې د خپل ورور صحیح معلومات یې وکړل چې دا زما صحیح رونه دي او په دې کې یو بنیامین هم دی او لا ژوندی هم دی. د هغې دپاره منصوبه وکړله چې تاسو داسې کار وکړئ دا یو وخت تش واپس بوځئ، ځکه زموږ قانون دا ده چې کوم کس په خپله باندې موجود نه هغه ته هېڅ نه میلاویږي او دوباره چې تاسو کله راځئ نو هغه رور به ځان سره راولئ او را به شي. تاسو ته به نورې دانې به هم درکړمه او د هغه رور حصه به هم درکړمه چې کوم فلحال موجود نه دی، د هغې حصه به هم درکړم نو ډېرې 11 باره به ته میلاو شي. خدایا ساتئ که دوباره رالی او دغه رور د سره موجود نه و نو زه به د نتیجه باندې ورسېږم تاسو دروغجن خلک یې دوکهبازي او زه دوکهباز سړي باندې دانې نه خرڅوم بیا چې رانږدې نه شي. دا منصوبه دا حیله یې دې دپاره جوړه کړله چې هسې نه دوی مجبوري ده، دوی به راځي نو چې راځي نو او ما خو وارننګ ورکړه چې بیا مه راځئ چې بنیامین د سره موجود نه وي نو دوی به مجبوره شي دغه به راوستلو باندې هغه به راولي چې کله یې راوستلو نو ملاقات به وشي. نو یوسف علیه السلام ورته وویل چې فإن لم تأتوني به، که تاسو ورانه وستو ما ته بیهي دغه ورور ستاسو چې فلحال تاسو سره نه دی راغلی، فلا کیل لکم نو نه به یې پیمانه ستاسو دپاره، یعنې هغه خو پرېږده وه چې تاسو ته به هم دانې نه میلاوېږي، ستاسو حصه به هم نه میلاوېږي، هغه هم ختمه شي. عندي زما په نظم باندې ولا تقربون او ما ته رانږدې نه شي، یعنې دې باره کې بیا ما سره خبرې مو ونه کوي چې دانې پکار دي، هېڅ هم ونه وایي ځکه ستاسو غداري او جرم به ثابت شوی بیا. قالو نو دوی وویل سنراود عنه زرد چې موږ به یې وغواړو د لره اباهو د خپل پلار نه. وروڼه یې ورته وویل چې بس زموږ کوشش دا ده چې د پلار نه به مطالبه کوو او غواړو بیا وإنا لفاعلون، یقینا موږ د کار لره کوونکي یو. کم کار لره؟ یعنې پلار نه مطالبه کول او کوشش کول راضي کول چې زموږ سره یې ولېږه دا کار به موږ کوو. یعنې دا معنی نه ده چې وإنا لفاعلون موږ یې خامخا راوستونکي یو، داسې یې ونه ویل ځکه راوستل یې ګران و، پلار یې په اعتماد نه کوو، دوی ته پته وه چې مخکې موږ غداري کړې ده او دوباره اعتماد قابل پاتې شوي نه یو. دوی ویل چې موږ د کوشش لره کوونکي یو، یعنې پلار ته وینا کول او کوشش کول چې موږ سره راولېږي دغه کوشش لره کوونکي یو، کوشش به کوو. بیا وروسته جدا خبره ده چې پلار یې موږ سره لیږي که نه لیږي. وقال اول یوسف علیه السلام لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، چې وقال وی لفتیانه اجعلوا خپلو نوکرانو ته، فتیان خدمتګاران نوکران په معنا د ځوانانو سره هم راځي لیکن دې ځکه په معنا د نوکرانو خدمتګارانو سره دی. وګرځوئ یعنې کېدی بضاعتهم سرمایه د دوی چې کومه سرمایه به دانو پسې راوړله مخکې مو وړاندې ویلي چې په هغې کې سونا پکې وه د زنانو کومه سونا چې یو څه پکې پیسې وي، ویل دغه سرمایه راواخله یو کېده یې فی رحالهم نو دوی په بارونو کې لعلهم یعرفونها دې دپاره چې دوی وپېژنې دې لره اذا انقلبوا الی اهلهم هغه وخت چې واپس شي خپلو کورونو ته دا وپېژني. نو دا دویمه طریقه شوه د خپل ورور د راواپس کولو دپاره دویمه منصوبه شوه. امام ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی دی چې د یوسف علیه السلام د عمل د 3 وجو نه و، 3 احتمالات پکې دي. یو دا ده چې یوسف علیه السلام ته د یوې وجې نه څه اندازه لګېدلې وه چې زموږ په کورنۍ کې دومره پیسې نشته او چې ځینې پیسې دي ځینې سونا ده، نه دې نه معلومېږي دا چې زموږ په کور کې نورې پیسې موجودې نه دي. نو که دا پیسې سامانو ته واپس نه کړم نو کېدی چې دوباره راتلو دپاره دوی وس نه کېږي نو هېڅ ته به پاتې شي را به نه شي او چې را نه لرو زما ورور به حاضر نه شي را به نه شي. نو دغې دپاره هغه سونا پیسې راواخېستلې بارونو کې ورته بېرته د ښودلو حکم صادر شو چې په بارونو کې ورته پټې کېدی. بېرته دویمه خبره دا ده امام ابن کثیر رحمه الله وایي
وای دویم حکمت بدی کې دا چې یوسف علی السلام ته پته و چې ما پلار د الله تعالی لوی پیغمبر دی یعقوب علی السلام دی. یعقوب علی السلام ته چې کله پته ولګی چې تاسو پیسې پکې خودې شوی دي او په خطا کې راغلي دي نو هغه به وایي چې دا پیسې حرامي دي. دا واپس وېسته د یوسف علی السلام د مصر بادشاه خزانه ته حواله کوي دا خو تاسو دانې غوښتي دي او په خطا کې پیسې پکې بیا بوجو کې ولیدلې دي بیا راغلي دي لهدا زموږ لپاره حلال نه دي واپس یې وېسي. نو ممکن ده چې په دغه طریقه باندې واپس راشي دا کسان ماته واپس راشي چې واپس راځي چې زموږ رب سره راوړي. دا دویم احتمال شو. او دریم احتمال امام ابن کثیر رحمه الله وایي هغه دا دی چې یوسف علی السلام نه غوښتله چې د خپل پلار او درونو نه پیسې واخلي دانې به خرڅي ځګرونه او پلار یو یوسف علی السلام خو خدا واجب درونو د پلار سره همدردي وکي احسان کوي کی اسی ولا ورکی لیکن ښکار یو د حل نه وایي ځکه چې ممکن دا واجب د یعقوب علی السلام زامن او د یعقوب علی السلام اولاد کم از کم دومره غیرتی او جدا سي هدیه او تخفیه غوینه قبل ولي نو خیال دا وجدا به قبول نکي مخامخ به قبول نکي نو دغه طریقه وته پیسې واپس کړلې چې دا هغه ته ورسیږي او د دې رونو نه د پلار نه پیسې غستري نشم دا د خنخ کاری دله. او بیا یوسف علی السلام د خپل جیب نه پیسې راواغستري کوم ذاتی پیسې چوي او د رونو د پلار دغه خرچې درم نه په خزانه کې واچولې. نو الله تعالی وقال اول یوسف علی السلام لپیتیانه جعلوا خپل خدمتګارانو ته چکی دی بزواعتهم سرمایه د دوی په رحالهم د دوی په بارونو کې لعلهم دې د پاره يعرفونها چې دیو په ځنې د لره سرمایه لره اذن قلبوا هر کله چې واپس شي اله اهلهم خپل کورون ته چې کله واپس شي بوجي کولاو کی دا په ځنې چې دغه هغه سامان د جمع وړه یوسف علی السلام د متبر ته واپس شوی دی لعلهم يرجعون دې د پاره چې دوی را واپس شي دوباره واپس کېدل د پاره درو وستري د پاره دا منصبه او حیله یوسف علی السلام وکړه. فلما رجعوا الى ابيهم هر کله چې دوی واپس شو دغه یوسف علی السلام دارونه واپس شو الى ابيهم خپل پلار ته یعنی خپل کور ته راورسید د مصر ته نه برته کنعان ته راورسید خپل کور ته داخل شو. قالوا نو ویلې یا ابانا ازمن پلارا منع من الكيله منی شوی د زمنګ نه پیمانه د ورور خپل یعنی مونږ چې کوم زیاتی وخ بوله د بنیامین وخ مونږ بوله هغه سمنګ ته ملاو نشو مونږ پیسې مرکولې لګا پیسې نه قبلولې او دا مصر د حکومت شرط دا و چې کوم کس په خپل باندې موجود نه د هغه سبا چاته نه ملاويږي لہذا د بنیامین سمنګ ته ملاو نشو. فارسل معنا اخانا نو ولګه زمنګ سره ورور زمنګ نقتل جمنګ واخلو پورا پیمانه دلته کې نقتل د جمع لفظ استعمال ځکه یوسف علی السلام شرط لګول او چې بنیامین د سر را نغه نو تاسو هم را نشئ تاسو به هم دانی نه ملاويږي. نو دوی ورته وی چې د سکار وګ ضرور زمون سره ولېګا د بار خو لا د بار د خمون تام نه ملاويږي چې کله موږ خو دانی واخلو موږ لس کسان او لس بوجیره ته ملاويږي موږ ویل د وخت بار تقریبا 15 منونه لګ زیات دي 210 سره دي چې د کم د 15 منونه لګ زیات جوړيږي نو ورکه د بار خو لا سیوا خبره ده خو کم از کم چې موږ ته خو ملاو شي موږ ډېر کسان او درتلونه بغیر موږ ته نه ملاويږي. وإنا له لحافظون او یقینا موږ د در لپاره خامخ حفاظت کوونکو د ځګن کې درونو یې خپل خبره ډېر تاکید وکړ ان کې دا شد ولا نون هم تاکید د پاره دی له کې دا لام هم تاکید د پاره دی لحافظون کې دا لام هم تاکید د پاره دی نو درې تاکید نه راځه مقصد دی د پاره چرونو د پتا و چې موږ پر اعتبار زیات رسورې دی پلار موږ باندې اعتماد نه کوي او شکه را باندې بیا موجود دی نو په خپل خبره کې ډېر تاکیدات راځه مکړه چې ګوره بیخي خیال ساتو او خامخې خیال ساتو دا خبره بیخي یقیني ده چې موږ مرادي ذمہوار یو موږ سره ورګي. یعقوب علیه السلام ندوی دا کله کی خبري واوریدل نو قال نو ویل یعقوب علیه السلام هل امنکم آیا ز اعتماد وکم بتا سمانی علیه ببارد دکی د بنیامین بارک تاسو باندې بیا اعتماد وکم الا کما امنتکم مگر لکه څنګه چې اعتماد کړو پتا سو باندې اعلی اخیه د پورور باندې چې یوسف علیه السلام من قبل د نوړان د ورور یوسف علیه السلام بارک هم پتا سو باندې ما اعتماد کړو هغه شان اعتماد د باندې بیا وکم تاسو د اعتماد خلک لیکن بیا یعقوب علیه السلام وکتل چې کور تر دانو سخت ضرورت او بل لار د دانو حاصل ورشته دی نه لہذا مجبوری دا ده چې بنیامین ولېږل شي او درونو اعتماد په زمانه اعتماد په الله تعالی باندې پکار دی او الله تعالی ته وسپارم بس په دې به اعتماد نه کوم په الله به اعتماد وکم الله ته وسپارم لیکن بیا هم د زیات احتیاط لپاره درونو سخت قسمونه واغست
او قسمونه ولا ورکړه چې ګوره د بنیامین خیال وساتئ. او یو صورت کې تاسو معاف کولای شم چې غون څوک تاسو ګیر کی ختم شي یا غون جیل کې پراته یا چې شهیدان کړي خو به زه به ومانم چې خیر د بنیامین دې پکې لاړ شي. لیکن که تاسو ژوندي وي بنیامین نه و نو بیا معاف کوم نو د معاف کولو صورت هم بیا نشته. فالله خیر حافظا نو الله غوره حفاظت کوونکی دی. یعنی توکل په الله تعالی باندې کوم ځکه کور ته ضرورت دانو ضرورت او تاسو د اعتماد خلک نه په تاسو نشم کولای. وهو ارحم الراحمین او دا ډیر رحم کوونکی د رحم کوونکی نه دی. یعقوب علیه السلام دا جمله ځکه ویله. یعقوب علیه السلام ته پته وجه په دې ټیم کې سپینګری ضعیف شوی. تاریخونو لیکلي ده چې د یعقوب علیه السلام غم دومره زیات و د یوسف علیه السلام باره کې چې مسلسل به یې جړل او د جړا د اوښکو به یې د مخ باندې لارې جوړې کړې وي او د نظر یې مکمل ختم شوی وړون شوی. او په دې ټیم کې دا مکمل سپینګری و. یعقوب علیه السلام وویل چې الله تعالی ډېر ښه رحم کوونکی د ټولو رحم کوونکی نه. یعنی الله زما غم ویني چې دا غم نه بره زه بل غم برداشت کولی نه شم. نو الله تعالی په ما باندې بل غم نه راولي چې بنیامین هم ورک شي ولدا نه شي کېدی. نو لهذا الله ته سپارم الله به رحم رحم کوي. او که تاسو هر څومره ارادي او نیتونه خرابي خو چې الله حفاظت کوي مت را رسي تاسو نو دا به ان شاء الله را ورسیږي.